الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم زما خوږو مرګرو نن د لوی اختر ورځ ده او مونږ په دې اختر کې د اختر موضوع کو او قربانی مو وکړه. اوس دا قربانیانې چې کوم دي دا د حضرت ابراهیم علیه السلام د سنت په طور مونږ ادا کوو. حضرت ابراهیم علیه السلام اسوه دغه سیرت زمونږ دپاره ډېره لویه نمونه ده. قرآن حکیم دوی ته امام الناس ویلی دي، دا غي نمونه زمونږ دپاره نمونه ګرځولې ده. حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل دور ټولو نه لوی ظالم قوتونو سره مقابله وه، نمرود سره. او د نمرود ډېر طاقتور حکومت و او هغه به ځان ته خدای وي، د خدایي دعا یې کوله. یعنی داسې کم خلک دي چې هغه حکمرانان دي او د خدایي دعوا کوي، دوی د خدایي دعوا کړې وه. او د دې په مقابله کې حضرت ابراهیم علیه السلام خپل د کور والا سره او د خپل وراره سره دا درې څلور کسانو چې دوی د هغې مقابله وکړه. او د هغې په نتیجه کې چونکې دا قوم د صحیح خبرې منلو لپاره تیار نو، یا د نمرود ظلم او جبر دومره زیات و چې عام پبلک ایمان نشو قبولولی، نو قبول یې نه کړو. او دوی بیا مجبوره شو چې د هغې د مظالمو نه هجرت وکړي او په نور علاقو کې د دین د غلبې دپاره جدوجهد وکړی شي. بیا د دوی هجرت د فلسطین طرف ته وشو، مختلف ملکونو ته تلي، مصیبتونه برداشت کړل، بیا فلسطین ته رالو. او دوی دو مراکز قائم کړي، بیت الله شریف او بیت المقدس شریف. دا دواړه مراکز د اسلام د دین نن ټولو نه لوی مراکز دي. او دغه مراکزو بنیادی مقصد د الله تعالی سره انسانیت تعلق جوړول دي، د الله تعالی عبادت کول دي او د دین یو داسې نظام قائمول دي چې هغه کې قومونه آزاد وي، معاشي خوشحالي وي، امن وي، عدل وي. او دغه اعلیٰ نصب العین دی د الله تعالی رضا او د انسانیت خدمت چې د هغې دپاره دا جدوجهد کیږي. امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ دا په دوو ټکو کې راجمع کړي ده: خدا پرستی او انسان دوستی. یعنی د خدای عبادت، د خدای حقوق ادا کول او د انسانانو د حقوقو د عدل نظام چې هغې کې د انسانیت خیرخواهي وي هغه قایمول. دا د اسلام مقصد دی. د دې مقصد تحت مونږ دا حجم کوو او دا قربانیانې کوو. الله تعالی دې زموږ قربانیانې حقیقي قربانیانې وګرځوي، قبول و منظور دی وګرځوي او د دین د غلبې دپاره دې مونږ هم قبول کړي. وما علینا الا البلاغ. ستاسو ټولو دې لوی اختر مبارک.